أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرہ آیات نمبر 118 دی آیات کریمه کې الله پاک جل شانه د مشرکانو یا د يهوديانو یا د نصارو هغه خباثت ذکر کوي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته دا دعوه کوي چې ما باندې قران نازلېږي مال جبرئیل علیه السلام راځي نو چې تا باندې وحی نازلېږي او قران پتا نازلېږي او الله پاک جل جلاله خپل احکامات پتا باندې راوړي نو الله پاک دا حکمونه مونږ ته ولې براه راست نه وي یا دا معنا چې جبرئیل علیه السلام د الله پاک فرمایي او د الله پاک غ فرمان جبرئیل علیه السلام راوړي په نبی علیه السلام باندې نو الله پاک مونږ ته ډایرک ولې نه وي چې دا حکم کوي یعنی دا قران چې پتا نازلېږي نو ډایرک مونږ ته ولې دسي نه وي چې مونږ د الله پاک قران وورو او پاغه باندې عمل وکړو او یاده چې الله پاک جل جلاله جبرئیل علیه السلام ته فرمایي جبرئیل علیه السلام راځي تاسو باندې وحی راوړي نو تاسو ته خبره کوي نو تاسو په واسطه باندې مونږ ته کوم دې خبر را رسي نو چې تا ته جبرئیل امین وحی راوړي دا وحی مونږ ته ولې نه راوړي او یا کم سے کم چې دوره مونږ ته الله پاک او فرمایي کنه چې دا زما پیغمبر دی او دې چې کوم خبره کوي نو دا خبره اومنه د بس کوم دی روان شي نو بعضی مفسرین وجلا د يهود بارکه دي دین يهود مراد دي او بعضی مفسرین وی چې دین مشرکین مکه مراد دي او بعضی مفسرین وی چې دین نصارا یعنی عیسایان مراد دي نو ټول ته مراد کیدلی شي نو دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله دغه خلق ذکر کوي فرمای وقال الذين ويلها كسانو لا يعلمون چې نه پوهیدل په هیڅ نه پوهیدل لا يعلمون چې علم ورسره نو یا جاهلان یا په هیڅ نه پوهیدل لولا يكلمنا الله چې ولې خبرې نکي مونږ سره الله او تاتینا یا ولې ناراضي مونږ ته آیتون سنخه یعنی یا الله پاک جل جلاله مونږ ته ډایرک وي چې دا پیغمبر زما پیغمبر دی په د باندې چې کوم کتاب نازل دی دا زما کتاب دی دا اومنه او یا دسي او تاتینا آیتون یا ولې مونږ ته ناراضي یو نخه یعنی یو ښکارا معجزه راته د نبی علیه السلام رسالت راته ظاهر کی دسي یو معجزه ولې ناراضي دسي نخه ولې الله پاک مونږ ته نخي چې مونږ هغه نخه ته وګورو او پاغه کې د نبی علیه السلام رسالت مونږ ته ظاهر شي د الله پیغمبر نو الله پاک نبی علیه السلام له دوره معجزې ورکړي وي چې څومره پیغمبران الله پاک دنیا ته را لېږلي دي هغه د څومره معجزې ورکړي دي د ټولو نه زیاتې معجزې نبی علیه السلام ته یوازې ورکړي حسن یوسف دم عیسی ید بیضوا داری آنجی خوبا هما دارن تو تنها داری حسن د یوسف علیه السلام او دم د عیسی علیه السلام بچو برګي ولا دم واچ هغه ټیک شو نو حسن د یوسف علیه السلام نبی علیه السلام ورکړل دم د عیسی علیه السلام ولا معجزه هغه نبی علیه السلام ته ملو موسی علیه السلام با حسن یوسف دم عیسی دم د عیسی علیه السلام هغه بچ مړي دی قوم باذن الله هغه برا پاسې برګي والا به چې کوم دې دم ګو ټیک پشو د مور نه چې کوم لون به پیدا شو هغه به حضرت عیسی علیه السلام دم کو هغه به ټیک شو نو حسن یوسف دم عیسی ید بیضوا داری او حضرت موسی علیه السلام بخپل یو لاس په ترخت کې خود چې راوبه باسو د انوار پشن به پلکې نو دا معجزه نبی علیه السلام الله ورکړي نبی علیه السلام مونږ ژوند دي کړ حضرت جابر رضی الله عنه چې کوم دي دوه زامن دي او دواړه لبي کوي نو حضرت جابر رضی الله عنه نبی علیه السلام له ډوډۍ کړو نو ډوډۍ کې ول چيلي علال کو چاړه دې بس مکه پاتې شوله نو هغه یو بچی چې کوم دی راغی هغه بل سم لاستو هغه په شروع خپل یو بچی علال کو
یو زوی راولګېد بل زوی حلال کړو چې یو مور یې وکتل د برې نه نو منډه یې کړه مور یې ورپسې چې داسې چلو شو خو زوی حلال کړو نو دا دویم زوی چې کوم دی بره کوټې ته وخوت نو مور یې پسې کوټې ته وخوته د دې دپاره چې دا بچی مې د برې نه راونه دانګي او د ماشوم دا سوچ وکړو چې ما خو روانې وکړسې نه دا مور مې وخي نه هغه د کوټې نه راودانګ نو دواړه مړه شو نبی علیه السلام چې روټۍ تیاره شوه پسې سوال جواب وشو نبی علیه السلام راغی چې راغی د نبی علیه السلام عادت شریفه دا و چې هغوی به د ماشومانو سره روټۍ خوړه د حضرت جابر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې ماشومان څه شو هغې ورته د الله پیغمبر دننه وده شوي نبی علیه السلام یې رایوالی نبی علیه السلام ته خبره ښکاره کړه چې د الله پیغمبر هغه خو وفات شوي نبی علیه السلام دواړو ته دوا یې وکړه یا الله پاکه په ورځ د قیامت په دا ته هسې ژوندي کړې مونږ له اوس ژوندي کړي دواړه راپاڅېدل او دواړه د نبي علیه السلام سره ډوډۍ وخوړه او حسن د یوسف علیه السلام ورته هم ورکړی دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې حضرت یوسف علیه السلام حسن چې کله د مصر ښځو ولیدو نو هغې خپلې ګوتې پرې کړې او د خپلو ګوتو پته ورته ونه لګېده خو زما د محبوب حسن یې لیدلی وي نو ښځو به خپل سرونه کټ کړي پته به ورته نه ولګېدل ولې په بدر کې په نبي علیه السلام صحابو خپل سرونه ونه شیندل په احد کې په خپل سرونه ونه شیندل دا ټولې معجزې نبی علیه السلام د الله پاک ورکړې وي خو دلته چې دوی کوم مطالبه کوي نو دوی د خپلې خوښې معجزه غوښتله دوی وی چې نبی علیه السلام د مشرکین مکه وي دا غرونه سوال وکړه د الله پاک نه چې دا غرونه اوار شي او په دې کې موږ خپله کرونده کړو نو دوی په کرونده باندې نو اریانو خو هغې غار حرا وه نبی علیه السلام چې په کوم غار کې به پاتې کېدو هغې کې به عبادت کو د الله د نبوت نه مخکې او بیا په هغه غار کې وحی هم راله قرآن به هم نازل شو په هغه غار کې لومبی وحی بیا هلته کې راغلی وه نو دی خو د مشرکین مکه و د غرونو رانول مقصد نه و فصل کرل مقصد نه و بلکې دغه اسلامي نشانات چې کوم د روانول مقصد نو الله داسې هم کولی شو دا غرونه ورته اوار کړی وي خدا الله نه کول کله به دا غرونه موږ ته د سرو کا نو د خپلې خوښې معجزې به یې غوښتلې حالانکه د نبي علیه السلام نبوت او رسالت دا خو د نور په شان د ښکاره نو دی ته ښه پته وه چې دا د الله پیغمبر دی خو دوی د خپلې خوښې معجزې غوښتلې نور نبي علیه السلام باندې قسمه قسم معجزې ورته الله پاک ورکړي نو فرمایي وقال الذین ویل هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېدل په هېڅ نه پوهېدل لولا یکلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله چې تا ته قرآن راوړي د الله پاک ډایرکټ موږ سره ولې خبرې نه کوي او تأتینا آیة یا ولې نه راځي موږ ته آیة څه ښکاره نښه په اثبات ته رسالت ته نبي علیه السلام چې ښکاره نښه ولې نه راځي چې موږ ته د نبي علیه السلام دا رسالت دا ظاهر شي موږ وپېژنو چې دا د الله پیغمبر دی کذلک دغه رنګې قال الذین ویلو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې و د دوی نه مثل قولهم د دوی د قول په شان د دوی د خبرې په شان خبره هغه مخکې خلکو هم کړې وه بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته نه وي چې لن نؤمن حتی نرى الله جهرة موږ هرګز ایمان نه راوړو تر هغې چې موږ الله ښکاره نه لیدلي نو هغه مطالبه داسې د خپل زړه د خواهش ظاهرولو لپاره مطالبه کړې وه حالانکه هغوی ته پته چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او مشرکین مکه ته هم پته ده چې نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی نو الله پاک فرمایي چې کذلک دغه رنګې قال الذین ویلي هغه کسانو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې کوم د موسی علیه السلام قوم تیر شوی دی موسی علیه السلام ته ویل لن نؤمن حتی نرى الله جهرة موږ تر هغې پورې ایمان نه راوړو تر څو چې موږ الله ښکاره نه لیدلی په کوهي تور کې دا سوال کړی چې موږ الله ښکاره ووینو نو الله پرې چې کوم دی غصه شو او یو واړه کسان یې مړه کړه نو هغې هم داسې سوال کړی د دې نه مخکې چې کوم تیر شوي دي هغې هم مثل قولهم د دوی د خبرې په شان تشابهت د یو بل سره یو شان شو قلوبهم زړونه د دې او د هغې زړونه یو شان شو په کفر کې او په نفاق کې او په ضد کې هغې کې هم ضد او د ضد د وجې ایمان نه راوړو او دې کې هم ضد او د ضد د وجې ایمان نه راوړو حالانکه د مشرکین مکه ته پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقه پیغمبر دی د مشرکین بلکې ابو جهل هغه ته پته وه چې نبی علیه السلام په حقه پیغمبر دی څومره مشرکین مکه چې دې ټولو ته پته وه د نبی علیه السلام پېژندو خو د ضد د وجې ایمان نه راوړو یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تلاوت کو احنس بن شریق ابو جهل ابو سفیان دا درې واړه لړل نبی علیه السلام تلاوت یې وکړ چې کله سحر شو واپس راتلل نو اتفاقا د درې واړو ملاقات شو یو بل ته وی تاسو څه تللی وئ یو د یو نه تپوس وکړو بل د بل نه تپوس وکړو نتیجه دا راووته چې دا ټول د نبی علیه السلام تلاوت اورېدو دپاره تلي نو په هغه ځای کې یو بل ملامت کړو قسمونه یې وخوړل
چې د نن نه پس په نه راځو. ځکه کو مونږ دلته کې راځو د نبی علیه السلام د قرآن اورو نو زمونږ ماتحت خلک چې کوم دی نو دا به بیا راځي د نبی علیه السلام قرآن به اوري او په قرآن کې خدا تاثیر دی چې د خلکو بیا مسلمانېږي نو مونږ به یوازې پاتې شو. نو قسمونه یې وخوړل. نو په دویمه ورځ باندې هر یو دا سوچ وکړو، یو وی دا دوه به نیتلې زه به لاړ شم د نبي علیه السلام قرآن به اورم، او د بل وی دا دوه به نور نیتلې زه به لاړ شم، او د درېیم وی چې دا لومبي دوه به نیتلې زه به لاړ شم د نبي علیه السلام قرآن به اورم. نو بیا درې واړه رال. نو ټوله شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه قرآن مجید تلاوت اورېدو. نبی علیه السلام به د شپې تلاوت په تیزه کو، نو هغه اورېدو، د هغې نه مزه اخیستله. نو چې کله سحر شو واپس راتلل نو بیا د درې واړو اتفاقا ملاقات شو. نو یو بل ملامت کوي مونږ بیګا قسمونه نه خوړل چې نه به راځو، بیا تاسو ولې راغلي؟ نابل وی ته ولې راغلي؟ نابل ورته وی ته ولې راغلي؟ نو موږ مجبوره شیو. نو په دویمه شپه بیا قسمونه وخوړل. نو په درېیمه شپه چې شوه نو په درېیمه شپه بیا مجبوره شو، ځکه قرآن کې خو داسې اثر دی چې بیا د نبي علیه السلام د مبارکې ژبې نه سړی اوري، نو چې هغې کې به څومره لوی اثر. نو په درېیمه شپه بیا مجبوره شول، بیا رالل قرآن یې اورېدو. نو چې قرآن یې اورېدو بیا اتفاقا سار چې شو دی واپس کورونو ته تلل، نو بیا یې ملاقات شو. نو یو بل بیا ملامت کو وی آینده به نه راځو. نو احنس بن شریق دی دا به دې کې مشر دی چې سحر کور چې کوم دی ناشته ماشته وکړله نو خپله کونټۍ راواغسته را روان شو. لومبی د ابو سفیان له راغی. ابو سفیانه دا راته ووایه ما چې کوم کلام د نبي علیه السلام د ژبې مبارکې نه اورېدلی دی نو ستا نه د هغې باره کې تپوس کوم چې ته راته ووایه چې دا کلام د الله کلام دی او که د بنده کلام دی. خو به یې دا د ځان نه جوړ کړل دی که نه. ابو سفیان ورته وی چې دا د الله کلام دی او موږ ته پته چې د نبی علیه السلام په حقه پیغمبر دی. بیا د احنس بن شریق چې کوم دی لړ ابو جهل له. ابو جهل ته وی ابو جهله بیګا تاون د نبی علیه السلام د ژبې مبارکې نه قرآن اورېدل دی، مونږ هم اورېدل دی. خو دا راته ووایه چې دا قرآن د الله کتاب دی کو نبی علیه السلام خپل جوړ کړی دی، او دا راته ووایه چې نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی کو په دروغ یې دعوه د نبوت کړی دی. نو ابو جهل ورته په لات او غزا باندې قسمونه وخوړل چې ما ته پته چې نبی علیه السلام په حقه پیغمبر دی، دا قرآن دا د الله کتاب دی، او خبره دا ده چې زمونږ او د نبی علیه السلام د نسب یو بل سره مقابله را روانه ده. نو د نبی علیه السلام نسب کې سخاوت شروع شو. نبی علیه السلام نسب کې ډېر سخاوت ته مخکې نه را روانو. نو نبی علیه السلام سخاوت شروع کړو، د هغې مشرانو سخاوت شروع کړو. نو مونږ ورپسې هم سخاوت شروع کړو، نو مقابله موله وکړه، د هغې سره یو شان شو. د نبی علیه السلام نسب والا مشري شروع کړه، د خلکو مشرۍ به یې کولې، سردارۍ به یې کولې. نو په هغې کې سره مونږ مقابله وکړله، مونږ د هغې درجې سره برابر شو، سرداري هغې هم سرداران و مونږ هم سرداران شو. اوس مې دا اعلان واورېدو چې نبی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه. نو دا پیغمبري خو څه کسبي څیز نه دی چې زه په کسب سره حاصله کړم. زه کوشش وکړم چې مونږ هم پیغمبر پیدا شي. دا خو د الله د طرف نه ورکړه ده، چاته چې الله غواړي هغه ته پیغمبري ورکوي. نو دا خو نشي کېدی چې زه په زور پیغمبري د هغه نه والم. خو دا کوشش به کوم چې نبی علیه السلام رانه کامیاب نشي. دا کوشش به کوم چې نبی علیه السلام رانه کامیاب نشي. نو دې ټولو ته دا پته وه چې د نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی او دا قرآن حق کتاب دی، خو د ضد او د عناد د وجې دی ایمان نه راوړو. نو الله فرمایي دلته کې قال الذین ویلي هغه کسانو من قبلهم کوم چې دین وړاندې وو مثل قولهم د دوی د خبرې په شان خبره هغې هم کړې وه چې موسی علیه السلام ته وی چې لن نؤمن حتی نر الله جهرة، مونږ تر هغې ایمان نه راوړو تر څو چې مونږ الله پاک په خپلو سترګو باندې لیدلی. نو دا د هغې د زړه او خواهش نور په ته پته و چې موسی علیه السلام په حقه پیغمبر دی. نو تشابهت یو شان شو، یو بل سره یو شان شو، قلوبهم زړونه د دوی، د هغې زړونه او د دوی زړونه په کفر کې او په عناد په ضد کې یو شان دي شو. هغې کې هم ضد او دې کې هم ضد، د دواړو زړونه یو شان شو. قد بینا الآیات. اوس دا الله پاک د لومبۍ خبرې چې دی وی چې الله پاک موږ سره ولې خبرې نه کوي، د دې جواب الله نه دی ورکړی، ځکه دا خبره په زول خبره دی کړې ده، دا په زول خبره ده. خو دا د دویمې خبرې چې لومبۍ خو دې دا خبره وکړه چې الله پاک موږ ته ولې وحي نه رالیږي. نو وحي خو د الله بندګانو الله پاک پیغمبر ته رالیږي، نو چې پیغمبر موجود دی تاسو ته ولې وحي راولیږي. نو د دې خبرې جواب په زول خبره دی جواب الله نه دی کړی. البته د دویمې خبرې جواب یې کړی دی چې دی وی چې او تأتینا آیة، یا ولې موږ ته نه راوړي الله پاک یو واضحه نښه، یو واضحه معجزه چې موږ هغې ته وګورو په نبي علیه السلام ایمان راوړو. د دې خبرې جواب الله پاک کړی دی. قد بینا الآیات، الله پاک په تحقیق سره موږ بیان کړي دي الآیات، ګڼ نشانات، ګڼې معجزې. خو د چا دپاره پیدا به دې څوک اخلي
لقوم د هغه قوم د لپاره پیدمنې دي یوقنون څوک چې یقین لري په الله او په پیغمبر باندې او په قیامت باندې، یعنی څوک چې ایمان ولري نو هغې ته دغه نفع ورکوي، او کوم چې بې ایمانه خلک دي او ضدي خلک دي نو هغې ته خو پته ده، خو د هغې دپاره دا نښې پیدمن دي نه دي. قد بینا الآیات، په تحقیق سره موږ بیان کړي دي ګڼې نښې، ګڼ آیاتونه، ګڼ نشانات لقوم د هغه قوم دپاره یوقنون، د ټولو دپاره بیان کړي دي. خو دلته کې د قوم یوقنون ځکه ذکر کو چې پیدا به صرف مؤمنان او مسلمانان اخلي. اوس انا ارسلناک بالحق، اوس دې باره کې نبی علیه السلام به د خپل امت باره کې ډېر فکرمند. د یو یهودي جنازه روانه و، نبی علیه السلام چې وکتل په ژړا شو. صحابه ورته د الله پیغمبر دا خو یهودي دی، دا خو ایمان نه دی راوړی. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته وفرمیل ټیک ته چې دا یهودي دی خو زما امتي دی، زما یو امتي جهنم ته لاړ. نو نبی علیه السلام د خپل قوم د خپل امت باره کې ډېر زیات فکرمند و، هر ټایم به یې ژړل او هر ټایم به خفه و. نو دې آیات کې الله پاک جل جلاله نبی علیه السلام د تسلي ورکړ. بلکې ابو طالب صاحب چې و هغه ته وی زما ترو ما ته په دې غوږ کې دا کلمه ووایه. ابو طالب صاحب وی ما ته پته ده چې ته د الله پیغمبر یې، خو که ما ته دا یره نه وي چې دا کافران به بیا دا پیغور ورکړي چې ابو طالب د جهنم د اور نه ویارېدو، نو ما په ایمان باندې ستا سترګې یخې کړې او ما په تا باندې ایمان راوړی. نبی علیه السلام ته وفرمایل. نو د بار بار کوشش کو چې زما دا تر ایمان راوړي. الله پاک د برې نه آیتونه راولېږل چې لا تهدي من احببت، ای محبوب ته هدایت نشي کولی هغه چاته ته غواړي، بلکې چاته چې الله هدایت کوي نو هغه ته به هدایت ملوي. ستا کار هدایت نه دی، ستا کار صرف دعوت ته خلکو ته دعوت ورکوه. نو دې آیاتونو کې الله پاک فرمایي نبی علیه السلام ته تسلي ورکړي ته په دې مه غمجن کېږه. انا ارسلناک، بېشکه مونږ ته لېږلي ای پاک حبیبه بالحق، په حق دین سره، بشیرن زیرې ورکوونکي مؤمنانو ته چې مؤمنانو ته به د جنت زیرې ورکوي، ونذیرن او يرونکي کافرانو لره، کافران به د دوزخ ته عذاب نه یری. مطلب ته بغیت دعوت تبلیغ کې دعوت په تو ورکه، ولا تسالو او سوال به نشي کولی لتانا عن اصحاب الجحیم، د جهنم والو بارک. ستانه په دې مخه پکېګا ته دعوت ورکوا نو کو ستا خبره څوک اوري ایمان راوړي نو ستا به درجات اوچتیږي، کو ستا خبره څوک نه مني بیا ودیم درجات اوچتیږي. ځکه ته خپل کار کوي، البته هدایت دی نو هدایت الله انک لا تهدی من احببت. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې هدایت ستا کار نه دی، بلکې زه چې چاته وغواړم هغه ته هدایت ملويږي. البته ستا کار دعوت دی نو دعوت خلکو ته ورکوا، خو کو څوک ایمان نه وروړي په هغې غمجن کېږه مه، د هغې باره کې ستا نه تپوس نشته. انا ارسلناک، بېشکه مونږ لېږلې ته ای پاک حبیبه بالحق، په حق دین سره، بشیرن زیرې ورکوونکي په جنت سره مؤمنانو ته، ونذیرن او یرونکي کافرانو لره، ولا تسألو او سوال به نشي کولی لتانا عن اصحاب الجحیم، د جهنم والا مبارک. د جهنم ته چې کوم کسان دي کافران، د دې باره کې به ستانه سوال نه کېږي، بلکې ستا کار ته چې کومه ډیوټي خپله کوې اکه ډیوټي کوه، نور هدایت ستا کار نه دی. وقال الذین، او ویل هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېدل، چې په هیڅ نه پوهېدل، لولا یکلمنا الله، چې ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله، او تأتینا آیة، یا ولې نه راځي موږ ته یوه نښه په اثبات ته رسالت، په اثبات ته رسالت چې د نبي علیه السلام رسالت ثابت کړي، داسې نښه راته ولې نه راځي. کذلک دغه رنګې قال الذین، ویلي وو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې وو د دینه چې کوم وړاندې کسان تېر شوي دي هغې هم دا خبرې کړې وي، مثل قولهم، د دوی د خبرې په شان، تشابهت، پس یو بل سره مشابه شو، یو بل سره یو شان شو، قلوبهم، زړونه د دوی، په عناد کې او په کفر کې، په کفر کې د هغې زړونه هم د کفر نه ډک دا شانتې خبره کوله، او د دې زړونه هم د کفر او د عناد او د ضد نه ډک دا شانتې خبره کوله. تشابهت، یو بل سره مشابه شو، قلوبهم، زړونه د دوی، په عناد کې او په کفر کې. قد بینا الآیات، په تحقیق سره موږ بیان کړي دي نشانات، لقوم، د هغه قوم دپاره یوقنون چې هغوی یقین لري، د هغه قوم دپاره مو بیان کړي چې هغوی یقین لري. نو بیان کړي الله پاک د ټولو دپاره دي، خو پیدا به د هغه خلک اخلي چې کوم مسلمانان دي، کوم ایمان راوړی دی. انا ارسلناک،
بشک مونږ ته لېږلې پاک حبیبا بالحق په حق دین سره بشیرن زیر ورکون کې مؤمنانو ته ونذیرن او يرون کې کافرانو لرا ولا تسألوا سوال بدشي کولستانه عن اصحاب الجحیم د جهنم یا مبارک وقال الذين ويلها كسانو لا يعلمون جفهس نپوهدل لولا يكلمنا الله چې ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله او تأتینا آیه یا ولې ناراضي مونږ ته یو نخه په اثبات رسالت باندې کذالک دغه رنګ قال الذين ویلوها کسانو من قبلهم چې وړاندې و د دوینه مثل قولهم د دوی د خبرې پشان تشابهت پس یو بل سره مشابه شو قلوبهم زړونه د دوی په عناد کې او په کفر کې او په عناد کې او په ضد کې د یو بل سره د زړونه مشابه شو یو شان شو قد بین الآیات په تحقیق سره موږ بیان کړی دي نشانات معجزات لقوم ده قوم د پاره یوقنون چې یقین لري دی بروي چې موږ د یو نه خدای په کار د چې باغې ته موږ وګورو او موږ په نبی علیه السلام ایمان ورو الله پاک ته دې جواب ورکو چې موږ ډېر نه بیان کړی دي خدا غینه پیدا هغه څوک اخري چې کوم مسلمانانی زدي کافران نوي ان ارسلناک بشک مونږ ته لېږلې پاک حبیبا بالحق په حق دین سره بشیرن زیر ورکون کې مؤمنانو ته چې مؤمنانو ته به د جنت زیر ورکوي ونذیرا او يرون کې کافرانو لرا چې کافران به د جهنم نو یری ولا تسأل او سوال بنشي کولې لتانا عن اصحاب الجحیم د جهنم یا مبارک الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش الله زمون دوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای به څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي الله مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول ته د قرآن مجید صحیح تلاوت کولو د صحیح ترجمه او تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین مونږ ډیر کمزور یو الله مونږ ډیر ضعیفان یو الله ستا مدد د کمزور سره وي خدای پاک مونږ سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي خدای څومره ملګری چې دلته کې راځي الہ العالمین د دې په زړه کې د قرآن مجید مینه د دې د وجې راځي خدای پاک ټول الہ العالمین په قرآن باندې پوهه الله دې ټول ته د قرآن پوهه د قرآن فهم ورک الہ العالمین مونږ ټول ته په قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راک الہ العالمین تر مرګ اخري سلګۍ پورې زموږ د قرآن او د سنت خدمت واخله الہ العالمین د خپل دین خدمت رانه واخله خدای د خپل دین د خدمت لپاره دنیا ګډ ته مونږ وګرځوه الہ العالمین ته زموږ خامخا راضي شه خدایه مونږ ډیر کمزوري یو الله ډیر ضعیفان یو الہ العالمین خپل مدد او نصرت را شامل حال کا الہ العالمین او رحمه ګرا باندې الله په ټول امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رحمېګا الله مونږ ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله او فرمایا خدای زمونږ نارینه زمونږ زنانه زمونږ ماشومان ټول دیندار قرآن خانه کا الله ټول د قرآن حافظان او عالمان کا الله د دین داعیان کا خدای زمونږ د زنانو باندې د حیا او د عزت صادرونه راواچوه الہ العالمین د هر قسمه فتنو او فساداتو نه مونږ بچ وساته الله د اخر زمانه د فتنو او د فساداتو نه مونږ بچ وساته الله مونږ ټول د دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند راکړه خدای مونږ ټول د بې عزتۍ د بې پردګۍ او د شرم او د بې حیا د رسوایۍ د ژوند نه مونږ دنیا آخرت کې بچ وساته الله زمونږ مال جان وختانو تحصیلونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو بچ کا خدای د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کا خدای زمونږ والدین محترمین د دنیا کامل مغفرت نصیب کا الله کو مغفرت ته ورته کړي ټول مسلمانانو د لوی درجات نصیب کا د دې درسونو د ثوابونه زموږ چې څومره مردگان وفات شوي دي الہ العالمین د دې هغه ثوابونه هغوی ټولو ته ورسوه الہ العالمین زموږ نه راضي شه خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد وفرمایه خدای پاک هغې مقابله کې چې کوم یهود دي الله د خپل قهر او غضب په پیړۍ ووهه الله مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکا الله پاک د فلسطین د مسلمانانو خصوصا او د نور مسلمانانو عموما د هغوی د عزتونو حفاظت وکړه خدای د مالونو جانونو حفاظت وکړه خدای پاک الہ العالمین مجاهدین دی الہ العالمین د بدر هغه فرشتي ورته راولېږه او الله د مجاهدینو امداد په هغې سره وفرمایه خدای پاک الہ العالمین اسلام غالب که کفر مغلوب که خدای پاک الله مونږ دعا د وختو چن راځي رسول الله مبارک ته خپل امت ته خیر دپاره کومې دعاګانې غوښتي پورې سبق زموږ نصیب کړه خدای د کومو شرورو نه امان غوښتلې امان راکړه خدای عاجزي راکې پیدا کړه خدای پاک اخلاص راکې پیدا کړه خدای پاک د ریا او د تکبر او چاپوري خندنې نه بچ وساته خدای د هر قسم ګناه نه بچ وساته خاتمه بالخیر او بالایمان ک الله په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو ک لا اله الا الله محمد رسول الله برحمتك يا رحمن